बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे शायर दस्तूर कतुनको द कोरोना मरज़ से वक्त په ملک کې کم داغي صورتحال دی هغه زموږ وړاندې دی ورځ ورځ نه کنه چې لاکډاون د خاتمه اعلان شوی دی، نو په دې کې به تدریج اضافه کیږي، مریضانو تعداد په سرکاري سطح باندې چې موږ ته کوم ویل کیږي نو په هغې کې اضافه موږ لیدلې ده، او بل طرف ته کومرګونو تعداد موږ وګورو نو هغې کې هم زیاتې راغلی دی، او نن چې کوم سرکاري اعداد و شمار دي نو 18 نور وګړي چې کوم دي د دغې وبا ښکار شوي دي او د هغې وفات شوی دی نن. خو که بل طرف ته موږ په سماجي او کوم چې زموږ عام چاپیرچل دی که په هغې باندې نظر واچو نو خلک چې کوم دی نو د هغې د احتیاط چې په شروع کې چې کومه طریقه وه نو په هغې کې کمې موږ لیدلې، په بازارونو کې ډېر زیات رش جوړ شوی دی، او د لاکډاون د خاتمې نه پس چې کوم دی نو خلک هغه څنګه چې د دې وبا نه مخکې کم د هغوی بودوباش او کم چې د هغې طریقه کارو د ژوند د تېرولو هم هغه اختیار کړی دی. په دغه تناظر کې د قومي اسمبلی اجلاس هم دا وخت په اسلام آباد کې روان دی، او د سینټ اجلاس هم راغوښتی شوی دی، او زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي په دې بیمارۍ په هکله باندې هلته بحث مباحثه کوي. خو بدقسمتۍ نه د دغه اجلاسونو نتیجه کم از کم زموږ مخې ته نه ده راغلې، او اوسه پورې د حکومتي پالیسۍ ابهام چې کوم دی هغه زموږ مخې ته دی چې د دې مرض د مخنیوي دپاره د حکومت پالیسي څه ده، او دغه شان که موږ وګورو نو د بدقسمتۍ نه د اپوزیشن کردار هم هغه شان نه دی څونه چې دا څونه عالمګیر یو غټه وبا دا وخت په ملک خوره ده، او د هغې په تناظر کې چې د اپوزیشن کم کردار نو په هغې باندې هم ګوتې اوچتېږي. نو په دې ټولو موضوعاتو موږ خبرې اترې به نن کوو، او ما سره درانه میلمانه موجود وي په پینل کې چې کوم میلمانه موجود دي د هغې تعارف در سره کوم. لومبی میلمه چې کوم دی هغه د قومي اسمبلی غړی دی، د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي، صاحبزاده صبغت الله صاحب هغې را رسېدلي ما سره سټوډیو کې موجود دي. دویم میلمه چې کوم دی هغه هم سره تعارف محتاج نه دی، د جمعیت علما اسلام مشر دی او د قومي اسمبلی غړی دی، مفتي عبدالشکور صاحب هغې هم تشریف راوړی سټوډیو ته. د ټلیفون د لارې به ما سره موجود وي د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی شګفتر ملک صاحب. د ټولو میلمنو ته په پروګرام کې په خیرالی وایم، او ستاسو وخت نه ضایع کوم. صاحبزاده صاحب نه ځان پوهیو چې دا وخت د حکومت کومه سټریټیجي ده د هغې نه ځان خبرو. صاحبزاده صاحب ډېره مننه پروګرام کې راتګ دپاره. قومي اسمبلی کې تاسو موجود وئ، نن مو پرون اجلاس روان دی. مونږ خو تر دې دمه پورې چې کوم اطلاعات د صوبایي د قومي اسمبلی د اجلاس نه مونږ ته را رسېدلي دي په هغې کې تر دې دمه پورې زمونږ په ذهنونو کې ابهام موجود دی. زمونږ کتونکي تاسو لږ پوه کړئ چې تر دې دمه پورې حکومت د دې غټې وبا د مخنیوي دپاره کوم ګامونه پورته کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو صافي صاحب زما د طرفه تاسو ته، مولانا صاحب ته، شګفته بیبي ته، او ټول د خیبر نیوز کتونکو ته سلامونه. ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې په ډېر اهم موضوع باندې موږ ته دعوت راکړو. او صافي صاحب په ټوله عالمي نړۍ کې او بیا په پاکستان کې ټول دنیا چې ده نو د دې پینډمیک او د دې وبا ښکار شوې ده، او داسې یو ملک په موجوده حالاتو کې نشته چې هغه د دې نه بچ پاتې شوی دی. اګه ډیولپ کنټریز دي یا انډر ډیولپ کنټریز دي یا زموږ په شانتي نور غریب ممالک دي، هغه ټول د دې ښکار شوي دي. او هر یو ملک، هر یو حکومت خپل یو سټریټیجي ده او یو خپل حکمت عملي ده، او هغه غواړي چې خپل قام، خپل ولس په څه طریقه د دې وبا نه بچ کړي. څنګه چې په ایران کې، په ووهان کې، په چاینا کې دا کیسز راله، د هغه ورځ نه حکومت پاکستان او زمونږ وزیر اعظم عمران خان صاحب دا ایشو سیریس واخیسته، او هغه وخت نه د دې دپاره لایحه عمل چې دی هغه توی شو چې په څه طریقه سنجیدګۍ باندې به لږ سر راخلاص کړې. ایم این ای صاحب لومبۍ ورځ د عمران خان صاحب په حکمت عملۍ په هکله باندې که موږ لیدلي نو یو ورځ هغه اعلان کړی چې لاکډاون دی، بله ورځ بیا کړی چې لاکډاون نه دی. سند حکومت په یو لار روان دی، ستاسو د صوبې کې هم د پی ټي آی حکومت دی، زموږ په صوبه کې د کے پي حکومت په بله لار روان دی، د بلوچستان په بله روان دی. نو ما ته خو یو یونیفارم پالیسي چې کومه ده تر دې راځم دی هم د هغې ورځې نه یو سټریټیجي جوړه شوه، او بهر حال څنګه چې په چاینا کې، په ووهان کې لاکډاون وشو، نو هغسې لاکډاون خو بهر حال پاسبل نه دی په پاکستان کې، بلکې ایون په ټول عالمي نړۍ کې مغسې لاکډاون په یو ځای کې نشته، کوم چې پکاري چې هغسې وشي.
خو به هر حال هغه دې سره اتفاق کوو چې زمونږ هغه شان د ووهان یا د سپین د اټلي لاکډاون مونږ نشو کولی خو دا بیماري خو موجود ده که نه بالکل صرف په دغې باندې په ساده الفاظو کې ځان د نه پوهول غواړو زه راځم صافي صاحب خو که تاسو ماته لږه موقع راکړه په هغه وخت کې ومو خان صاحبو زمونږ حکومت صوبایي حکومتونو ته دا اختیار ورکړو چې یاره تاسو د خپل ماحول د خپل چاپیرچل متعلق چې دی نو پالیسي اډاپټ کړئ او که تاسو ګورئ نو سند لاکډاون کړی بالکل یې کړی دی په هغې کې وفاقي حکومت هغو ته دا نه دي ویل چې تاسو لاکډاون مه کوئ نه هغو دا اعلان کړی دی چې یاره په سند کې د لاکډاون نه کېږي خو د هغې باوجود که تاسو ګورئ نو د سند حکومت تر دې دمه پورې تاسو دا ګڼئ چې د هغې حکمت عملي چې کومه وه کامیابه وه صحیح وه بالکل جی داسې نه ده زه دا نه وایم چې یاره هغو 100% صحیح وه هغو هغسې تیاری نه و کړی ځکه چې لاکډاون وشو نو زمونږ غریب طبقه چې ده دیاریمار طبقه چې ده ډیلی ویزز چې دی نو هغه بالکل متاثره شو نو زمونږ حکومت ټو پرانګ سټریټجي چې یو طرف ته د دې وبا نه د بچاو دپاره تدابیر او دویم د خلکو کوم مشکلات چې دي کوم ستونزې چې دي د هغې دپاره هم سټریټجي اختیار کړه او بالکل دا وبا چې ده نو دا एकदم راله او د هغې دپاره بالکل جي مونږ یو ښه حکمت عملي تیاره کړې وه مونږ ټیک ټاک هغې کې عوامو ته ریلیف ورکړی دی غلطه تاسو نه وایه بالکل مفتي صاحب نه وځان پوهېږو چې ستاسو اسمبلی ملګری دی په اسمبلی کې ستاسو سره موجود وي مفتي صاحب زه خو تر دې دمه پورې زما سر په دې نه دی خلاص چې د حکومت چې د کرونا دا دونه غټه عالمګیر وبا ده د وفاقي حکومت تر سطح پورې خبره مونږ کوو ستاسو په دې باندې پوهې صاحبزاده صاحب وایي چې مونږ زمیني حقایقو ته کتلي لاکډاون مو په د هغې مطابق کړی دی او که لاکډاون مو ختم کړی دی یا مو په هغې کې نرمي راوستې ده نو په هغې کې مونږ د ګراوند ریالټیز او د زمیني حقایقو مطابق حکمت عملي اختیار کړی ستاسو د دې دریځ سره اتفاق کوئ بسم الله الرحمن الرحیم صفي صاحب ډېره شکریه تا او د ټولو مېلمنو هم شکریه ادا کوم د سامعینو حقیقت دا ده چې زموږ خو موجوده حکومت او خان صاحب دا انتهایی د کنفیوژن شکار ده زه هغه نور زاړه اصطلاحات نه استعمالوم نور سیاسي موضوعات کو مکمل شو به کو خو نه دا وخت دا کم چې انساني یو مسله ده په دې باندې خبره کوو په دې مسلې باندې خاص به دستور لکه څنګه چې په نورو مسلو د کنفیوژن د حکمت عملي تر حده پورې او د حکمت عملي تر حد پورې خو داسې پریشان ده چې دی وایي چې لاکډاون به نه کېږي سبا ته څه وایي دا څوک کوي زه خو په دې نه پوهېږم نو تاسو مونږ پوهې کې که نه تاسو په اسلام آباد په د اقتدار په ایوانونو کې تاسو نږدې د اپوزیشن حصه زه خو د اپوزیشن حصه یم مونږ په اسمبلی کې هم دقه سوال اوچت کړی دی چې لږ په دې یوې خبرې تاسو مونږ پوه کوئ چې خان صاحب څو بیانونه کړي هغه هم په لومړي پړاو کې دا خبره وکړه چې خان صاحب یو ورځ یو څه خبره کوي بل ورځ بل څه خبره کوي اوس د سیاست په ژوندۍ مفتي صاحب نو که دې خبرې ستاسو بخښنه غواړم ستاسو خبره اوس دا وایم دقه زما خبره دا ده چې حکومت دومره غیر سنجیده ده په دې مسله کې چې نه غیر سنجیده دی که بې بسه دی نه غیر سنجیده دی سنجیده نه دی بې بسي خو ګوره بې بسي ګناه نه ده بې بسي ګناه نه ده غیر سنجیده دی د تفتان په حواله باندې حکومت چې کوم کار وکړي یعنی د تفتان زایرین یې زما په خلقه په هغه کې کوارنټاین کړه مفتي صاحب دغه وګړي دغه خلک هم زمونږ د وجود زمونږ د ملت حصه ده که نه نو حکومت په څه کول تر دې دمه پورې به تفتان کې به کېنول یا به په ایران کې د ایران په سرحد کې ډېره ښایسته خبره دې وکړه زه اوس د دې قایل یم چې راوستول یې پکار اول ورځ نه مونږ وایو چې دا زایرین پاکستانیان دي دا ایرانیان نه دي دا زما د بدن حصه ده د ملک نو هلته موسم په هغه وخت کې ډېر ښه داسې نه و چې دا اوس ګرم دی موسم هم ښه 4-5 کسان یو ملک نشي کابو کولی چې هلته یو چو د دین ایثار کړي او ټول ملک یې پیلاو نه کړي نو موږ دا وایو چې تفتان به وړوکي قصبی هلته خو زه یقین سره درته یم چې خیمې ورته لګولې دا خو ډېر سطحي بخښنه غواړم سطحي بحث زما په خیال مونږ کوو د تفتان کو دا معامله نم و پاکستان په سرحد کې کو تفتان نه دا زایرین نوم راغلی نو په دې چین کې په د سپین کې په د اټلی کې په امریکا کې دا د تفتان د وجې یا د زایرینو د وجې یا د حجاجو د عمرې نه راتلونکي د زایرینو د وجې دا به د هر ملک خپل اسباب دي د هغې د پھیلاو زما په وطن کې خپل پھیلاو دي د
دوی مشران یعنی تاسو دا غواړئ چې د تفتان د وجې زموږ 78% ریپورټ دا دی چې په پاکستان کې 78% پیلاو شوي د دوی د لاس بیا راځم ستاسو اجازه تی شګفته بیبي وختي راسي خاموشه نسته د هغې نه لږ ځان پوهیو شګفته بیبي تاسو به د میلمنو خبرې اترې اورئ یو خو زما سر تر دې دمه پورې په دغې خبره باندې زه پوه نه شوم چې دا حکومت چې کوم وفاقي سطح باندې کومه د کرونا د پلاو یا د مخنیوي چې کومه پالیسي ده هغه څه ده تاسو په ذهن کار کوي او بل د صوبې د حالاتو نه مو لږ خبر کوي ستاسو صوبایي حکومت چې کوم دی محمود خان د سند خو ډېر په ټول په عالمي سطح باندې د سند د حکومت ستاینه شوې ده ستاسو د صوبایي حکومت څه پوزیشن دی ډېره مننه صافي صاحب ستاسو ډېره مننه او سلامونه صاحبزاده صاحب ته صافي صاحب زموږ چې کوم مفتي صاحب دی زما په خیال چې ډېر مهم ټاپک دی او که موجوده مونږ وګورو چې کوم حالات دي صافي صاحب د اواز ما ته خپل دوباره راځي جی جی اب صحیح کی आवाज صحیح کوي پروډوسر صاحب صحیح کوي ګوره جی دا کوم حالات چې په ټوله نړۍ کې دي مونږ دا نه وایو چې ګینه دا د یو کلی د یو ښار یو ملک مسله ده یقینا چې دا یو داسې وبا ده چې دا په ټوله نړۍ کې خوره ده د دې لپاره سکول دی پالیسی سوا او د دې لپاره کوم هغه کوټلي ګامونه پورته کول چې دي دا ظاهره خبره ده د حکومتونو ذمہواری وي او بیا حکومت سره چې کله اپوزیشن وي یو سترونګ اپوزیشن وي د اپوزیشن کار دا وي چې چرته حکومت چې دی هغه غیر سنجیده وي هغه د ناکامۍ ښکار وي نو اپوزیشن بیا کوشش کوي چې هغوی ته هغه ټولې مسلې په ګوته کړي اوس دلته کې مسله دا ده چې تاسو ګورئ چې دلته کې زمانه مخکې خبره وشوه چې کله نه دا وبا راغلی ده او بیا تاسو ګورئ چې زموږ هغه یو صوبه چې ډېره غټه صوبه ده او هغوی کله نه په دې باندې کار شروع کړو نو زموږ د وفاق د طرفه ډېر زیات داسې قسمه خبرې مخې ته راغی چې هغه کریټیسزم هم وو او زه بیا ستاینه کوم زموږ د سند وزیر اعلی مراد علي شاه صاحب چې هغه د شروع نه ډېر زیات په دې سنجیده او هغه په دې خبره پوه خو که بیا تاسو د نورو صوبو حالات وګورئ زه به بیا د خپلې صوبې د پښتونخوا خبره کوم چې موږ ته نه ښکاري چې د حکومت نوم څه شی په دې صوبه کې موجود دی یا د بده مرغه زموږ وزیر اعلی صاحب ډېر ښه سړی دی انتهایی شریف سړی دی خو که په دې حالاتو کې موږ وګورو نو موږ ته دا اندازه نه کېږي چې د مجبوري ده د بېبسي ده څه داسې وجې او یا کو نااهلي د شګفته بیبي 18 یعنی ترمیم چې کم شوی دی د هغې نه پس همغه اختیارات کم چې د سند حکومت سره دي همغه اختیارات زموږ د صوبې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت سره همغه اختیارات دي زه دغه خبره کوم زه دې ته راځم چې اتلسم ما دې کې یو بله نقطه دام د بیبي چې هلته خو سند چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کوي او دلته چې کوم صورتحال دی نو د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت دی او په وفاق کې حکومت دی بیا څه وجه ده چې تاسو دا ګیله کوئ چې صوبایي حکومت تاسو ته په نظر نه راځي زه صافي صاحب دا خبره کوم چې که سند چې دی که په هغوی کې څه داسې خبره راتلې نو هغې به مجبوري دا وه چې د هغوی حکومت په وفاق کې نه و هغوی ته اوس هم ډېرې زیاتې ستونزې په دې راځي چې د وفاق د طرفه هغوی ته مسلې راځي خو زمونږ خو دا مو خوشقسمتي ګڼلی چې پښتونخوا کې کوم حکومت دی نو په وفاق کې هم هغه حکومت دی خو یا خو د دوی کوارډینیشن هم نشته ځکه چې موږ خو کتلی دي چې په صوبه کې حکومت او په وفاق کې یو حکومتي نو بیا د هغې خپلو کې ډېر زیات کوارډینیشن وي خپلو کې رابطه وي خو دلته موږ وکتل تاسو د 18 ترمیم خبره وکړه چې کم د رول بیک خبرې د بده مرغه کېږي نو د 18 ترمیم نه پس خو دا اختیار دی سند حکومت هغه اختیار چې دی هغه حاصل کړی دی او هغوی په دې پوهېدل زمونږ په صوبه کې دا واحد صوبه ده د بده مرغه چې څنګه په هر ځای کې فرنټ لاین ده په ترهګرۍ کې تاسو وګورئ چې زموږ صوبه زیات ښکار شوې ده هماغه تاسو وګورئ چې د ټولو نه زیات چې کوم مړي شوي دي هغه اوس په پښتونخوا کې شوي دي ریکارډ او دا زه تاسو ته وایم چې دلته موږ د ټیسټ خبره کوو چې د ټیسټینګ کیپاسټي خبره کوو او دلته کې حکومت دا خبره کوي چې دومره خلک چې دي هغه پازیټیو کیسز راغلي دي او دومره خلک مړه دي خو دا خو هغه ډیټا نه ده دا خو هغه ډیټا دی موږ ته ښیي چې کوم آفیشل ده دلته خو د ټیسټینګ دپاره کیپاسټي نشته دلته خو ټیسټ نه کېږي کم خلک چې ټیسټ کوي هغوی هم دومره زیات ډسکریج شوي دي چې په کورونو کې هم ناست خلک دي او هغوی کې دغه علامات شته هغوی د یارې هسپتال ته نه ځي دلته کې ما سره په خوا کې کې ټي ایچ هسپتال دی تاسو یقین وکړئ چې د روزانه په بنیاد دلته کې په ایمرجنسي ګیټ کې
دومره مسلې راځي چې د پولیسو د ډاکټر او د مریض ترمنځ مختلف کشالې مخې ته راځي، ځکه چې هغه کم مریض چې دی هغه وفات شي نو هغه ته دومره زیات ستونزې مخې ته راځي چې هغه غریب خپل کور ته وړو کې هغې ته کمې مسلې دي. نو شګفتہ بیبي تاسو ډېر مهم نکات اوچت کو دا مباحثه چې کوم دا په دغه نکاتو به مونږ مخکې بوځو، خو په پروګرام کې شوی دی وړې شان دمې وخت د دمې نه واپس راځو. پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی صاحبزاد صاحب تاسو د شګفتہ ملک صاحبه د هغې خبرې اترې تاسو واورېدې. یو خو د اسمبلی طرف ته هم د هغې چې کوم پارلماني کردار دی د کرونا د مخنیوي دپاره، ظاهره د ملک جمهوري حکومت دی کو هر څنګه کو د جمعیت علما اسلام یا دغه شان نور چې کوم د اپوزیشن جماعتونه دي که د دې وجود باندې د هغې هر څومره اعتراضات دي، خو دا وخت یو حقیقت دی چې په ملک کې یو جمهوري او پارلماني نظام دی. هم په دغه تناظر کې ستاسو د اسمبلی اجلاس هم طلب شوی او د سینټ اجلاس هم دا وخت چې دی هغه روان دی په اسلام آباد کې. موږ په دې منطق باندې پوه کې چې دغه اجلاس چې د 13 او 3 ورځو نه جاري دی او زما په خیال سبا یا بل ورځ به ختم هم شي، د دې ضرورت څومره مهم او تر دې دمه پورې ستاسو حکومت چې کوم اپوزیشن پرون شاهد خان صاحب لګیا و موږ هغه اورېدل چې هغه وایي چې زه هم پرې نه پوهېږم، مفتي صاحب هم وختي وایي چې زه تر دې دمه پورې ستاسو په حکمت عملۍ باندې نه دی پوهې، دا اپوزیشن چې څونه هم جماعتونه دي موږ پرې پخپله هم نه یو پوهې. دا پروګرس راته لږ ووایه چې د پارلیمنټ تر دې دمه پورې که حکومت څه نه کړي نو د پارلیمنټ تر دې دمه پورې څه وکړه د کرونا په هکله باندې. صافي صاحب اول خو به زه لږ مولانا صاحب زمونږ محترم دی او شګفتہ بیبي ما ټکونه وکړه چې یاره کنفیوژن دی او حکومت د کنفیوژن ښکار دی. نو زه لږ واضح کول غواړم چې حکومت بالکل د کنفیوژن نه دی ښکار. حکومت چې کومه سټریټجي اختیار کړې ده په هغې باندې ټیک ټاک هغه پریکټیکلي عمل کوي او په هغې باندې موږ روان یو. او هغه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې موږ 2 پرانګ سټریټجي ده چې یاره موږ یو طرف ته د دې مرض د مخنیوي دپاره هلې ځلې کوو او دویم دا دی چې عوام ته ریلیف ورکول کم ډیلی ویجرز چې دي یا څومره خلک چې بېروزګاره شوي دي د هغو موږ سره احساس دی، غریبې طبقې بلکې ټول پاکستان د عوام چې دي هغه د دې نه متاثره شوي دي د هغو موږ سره احساس دی. په موجوده وخت کې که تاسو وګورئ صافي صاحبو نو اپوزیشن د کنفیوژن ښکار دی او د هغې ښکاره نښه دا ده چې یاره کله دا وبا شروع شوه او که ستاسو خیال نو په چاینا کې ووهان سیټي چې دا نو لاک ډاون وشو. کله چې لاک ډاون وشو نو دا د اسمبلی په فلور باندې آن د ریکارډ دی. مولانا صاحب دا د موجود دی، کیدای چې دا به تصدیق هم کوي چې په هغه وخت کې اپوزیشن مطالبه وکړه، خواجه آصف صاحب، شاهد خاقان عباسي صاحب ټولو او یو واویلا جوړه کړه په اسمبلی کې چې یاره هلته کې زموږ سټوډنټس دي په چاینا کې او زمونږ په ووهان سیټي کې زمونږ هلته سټوډنټس دي او دا تاسو فورا هلته کې جازونه ولګئ دا راوچت کوي. خو کله چې د تافتان خبره دوی کوي نو د تافتان هغه خو زمونږ په وس کې نه وه. ډېره ښکلې طرف ته نه دا ډېره ښکلې ابوصاحبزاده صاحب یو بخښنه دې کې یو شان دغه ستاسو د دې چاینا طرف ته ووهان طرف ته د دې سره تړلې خبرې ډېره ښایسته. نو د تفتان بارډر کولول بیا خو د مفتي صاحب غوندې د خلکو او د دغه مشرانو بیا د اعتراض بیا په ځای دی که نه چې تاسو په ووهان کې د دلته مونږ لیدلي وو چې د دغې سټوډنټانو مور د هغې والدینو په ژړا باندې په سرو سترګو باندې د دغې حکومت نه مطالبه کوله چې دا طالب علمان تاسو راولئ خو تاسو نه راوسته. نو دغه سوال بیا چې مفتي صاحب غوندې مشران چې د تفتان بارډر په هکله باندې دا سوال اوچتوي نو بیا خو د هغې جواب هم پکار دی که نه چې اوهان کې جواب کوم جي خو که تاسو زه جواب ته پرېښودم. بالکل جي د چاینا ګورنمنټ هلته کې زموږ حکومت ته وویله چې دا بالکل دلته کې محفوظ دي، دا مونږ کوارنټاین کړي دي، دا که موږ د دې ځنه وباسو نو کیدای شي دا وبا زموږ سره هغې ریسپانسبیلیټي واخیسته او موږ بالکل دا زموږ کامیاب سټریټجي وه چې هغه خلک موږ راوچت نه کړه.
د څو پورې چې د تافتان تعلق دی نو 5 ساڑھے 5,000 خلک دا په ایران کې هغه ټایم کې وو او دا چې څنګه هلته کې دا وبا خوره شوه د ایران ګورمنټ هغې ته تیار نه و چیرې دا خلک هغو هلته کې ځان سره وساتي هلته کې کوارنټاین کړي او د مجبورۍ نه لکه مطلب دا دی چیرې دا موږ غوښته چیرې دا هلته کې موږ هلته کې کوارنټاین کړو خو به هر حال د ایران د ګورمنټ خپل مجبوریانې مې هلته کې دا وبا خوره شوې وه. موږ په دغه نقطه باندې خبرې کوو. ګوره دې دوران کې یو تبلیغي اجتماع هم شو په لاهور کې، بیا په زرګونه خلک چې د عمره زایرین هم د سعودي عرب نه راغلي وو کنه. دا موږ د یو طبقې پورې د دې کرونا د پھیلاو چې کم دی نو دا موږ نشو محدود کوو نو خو به هر حال زه وضاحت کوم او کله 5,000 کسان ایټ ا ټایم راتلو هلته کې سیسټم جوړول کوارنټاین کول دا یو غټ یو مسله وه او د هغې چې زه دې تاسو ته یو مثال در کوم چې 2 میاشتې پس د یو کې پرایم منسټر چې د دنیا 2م نمبر مالدار ملک دی د هغې پرایم منسټر دا اعتراف کوي چېرې موږ سره دا گنجایش نشته چې موږ دومره کوارنټاین سنټرز کولاو کړو موږ دومره خلک کوارنټاین کړو نو به هر حال یو پورس بارډر دی خلک به دای بای تللی می دی کې څه شک نشته. ټیک شو په دغه خبره باندې بیا مفتي صاحب طرف ته زو خو مختصر ما د اسمبلی د اجلاس د سینټ د اجلاسونو پوښتنه کړې وه په مختصر الفاظو کې راته ووایي چې په جوماتونو کې په اجتماع باندې پابندي ده تاسو وایئ چې د هغې نه د کرونا د پھیلاو یا د هغې کې د اضافې خدشه ده په دې اسمبلی کې او په سینټ کې په سوونو باندې تاسو ممبران ناست دی نو د دغه اجتماع نه څه خطره نشته ولې تاسو چېرته سرټیفیکیټ دی زموږ دا منتخب منع سینیټرز او وزیران او مشیران چې کوم دي تاسو د خدای سره دا لیکل کړي چې تاسو نه بیماري تاسو باندې به نه بیماري راځي او نه به تاسو نه خورېږي. صافي صاحب یو خو زه وضاحت کوم بالکل جی په جوماتونو کې پابندي نشته موږ حکومت اجتماعاتو باندې بالکل جی لکه په جومات کې تاسو اسمبلی د سینټ لپاره خو دا قانون سازي نشته که نه چې څونه ممبران دي ټول موضوع یې دا وخت که نه منګه دا وایو جی چې اس او پیز دی فالو شي په جوماتونو کې دی سوشل ډسټنسینګ وشي منګه هغه جی انکریج کوو د هغې دپاره مفتي صاحب تاسو خو په دین باندې او په اسلام باندې زما نه ډېر زیات ښه پوهېږئ یو خو دغه نقطه دا اسمبلی دا اجلاس او د سینټ دا اجلاس دا څومره مهم و بل زما هم دغه زموږ د عام ولس هم دغه پوښتنه ستاسو نه هم ده تاسو هم د اسمبلی ممبر هم او د خوشقسمتۍ نه تاسو عالم دین هم یې په دې خبره باندې موږ پوهې کړئ چې په جوماتونو کې دغه شان اجتماعات خو څنګه چې به مخکې کې د هغه شان اجتماعاتو اجازت خو نشته که نه سرکاري سطح باندې کم از کم ستاسو په سینټ او په اسمبلی کې اجتماع کیږي دا څونه مهمه ده آیا دا د دغه جوماتونو اجتماعاتو نه دا مهمه ده؟ مورې جز یو خبره ته کوم زه خو یو پارټۍ سره تعلق ساتم جی جی زه له اول ورځې نه د دې کورونا او زما پارټۍ اعلان وکړو بلکې زموږ په پارټۍ کې موږ ایمرجنسي نافظه کړه چې تمام چې څومره موږ سوشل اجتماعي پروګرامونه وو چې په هغې موږ کنټرول نه سره راتلی عاجزي سي ملتوي سي او تحریک د حکومت خلاف موږ شروع کړو اعلانونه مو کړي عام ختم کړو مونږ واقعتاً د احتیاطي تدابیرو باقاعده قایل یو او په دغه خاطر باندې مونږ دغه ما چې مخکې خبره وکړه تفتان بارډر دا د چا طبقي خبره زه نه کوم خو 1.5 غنټې سفر یې پې وکړ بیا یې هغه نه بعد په درازندې کې کوارنټاین کړه 1.5 غنټې سفر یې پې وکړ بیا ډېر اسماعیل خان مفتي محمود هسپتال کې کوارنټاین کړه نو ولې هلته په تفتان کې ورته خیمې ولې نه لګولې یو جلدي سره بیا انتظام کړو په 2-3 ورځې نه دغه ځکه کړی صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا وایي چې دغه خلک دغه زایرینو دغه د کورونه دغه ځایونو ته نه کورونه په درازندې کې خو یو اهل تشي نسته ټولې درازندې کې نسته په کوهاټ کې په خرما کې په اورکزۍ کې درازنده کې قبایلي علاقه جی جی ما ته پته جی قبایلي علاقه اوس چې موږ خو دا نه وایو چې کورو ته خو بیا راوستي وو بیا یې کور ته خو نه بوتله کنه خو کوارنټاین یې کړه کنه مونږ په وایي چې کوارنټاین کول دا اسلامي تصور ده دا د محمد رسول الله وینا ده چې له جوزامینه داسې منډې ویل لکه مزرینه هم په دغه تناظر کې ما پوښتنه کړې ده چې تاسو نور طرف ته که مونږ وګورو د جمعیت علما اسلام ډېر ښکلی موقف مخې ته راغلی مولانا صاحب په خپل اعلان کړی چې زه نه اجتماعاتو ته ځم ایون هغوی وایي چې زه نه تراوو ته ځم نه جمع جوماتونو ته به ځم زه په خپل کور کې خپل مونځونه کوم سوال مې دا دی چې د قومي اسمبلی او د سینټ دا اجلاسونه چې کوم دي دا څومره مهم دي او بل دې کې ما ته په
دې خبره هم پوه کې دا 4-5 ورځې تاسو دا اجلاس وچلو او بله ورځ به ملتوي هم شي سبا کې داسې ملتوي ګټه مو څه ترلاسه کا د ولس دپاره هغې باندې ډېره ښایسته خبره دې وکړه ګوره د کرونا داسې یو شیز نه ده چې تا دلته مونږ تا مخامخ ناست یو مونږ دی دلته نږدې یو خو فاصله خو شته که نه په سړي باندې منډه داسې ټوپ نه ور وایي دا ډاکټران داسې وایي سوشل ډسټنسنګ شوی آسته وایي فاصله مونږ په اسمبلی کې د نشستونو په مابین کې باقاعده واقعیتا دې کې شک نشته ده چې هلته فاصله شته ده دویم دا ده چې هلته مونږ ځو هلته په مونږ باندې باقاعده فواره لګېدلې ده او په مونږ باندې باقاعده سوال د عام ولس دا زمونږ دا پروګرام چې څوک ګوري مفتي صاحب په ډیر اسماعیل خان کې په سوات کې په دیر کوستان 400 منګوره کې د هغې په ذهن کې د عام وګړي هم دغه راځي چې ما باندې د جومات دروازې بندې کړي دي او خپل د اسمبلی په دروازه کې تا سینیټایزر ګیټ څو لګول سوشل ډسټنسنګ دی وکړو نو چې حکومت دغه کولی شي په جوماتونو کې ولې اول ورځ نه مونږ دا خبره کړې ده چې په هر جومات باندې هم دغه رنګ یو فواره پکار ده دا رنګ سپری پکار ده سینیټایزر پکار دي او چې دغه احتیاطي تدابیر وشي بیا به انشاءالله العزیز دا نه پیلاو کېدله مختصر الفاظو کې هغې طرف ته به زه جی جی تاسو طرف ته بیا راځم حکومت جی په جوماتونو پابندي نه ده لګولي دا په چا لګولې بالکل نشته لګولې خو ده نه جی مولانا صاحب نه لګولي دا خو تاسو نوې خبره کوي حکومت نه جی نه کم جماعت باندې پابندي لګېدل د پنځو د اجتماعات محدود کړی دی او که نه اوره جی محدود کول ځان له خبره ده پابندي لګول نو دا به څوک زما زړه کېږي زه به جمعې ته نه ځم او د صاحبزاده صاحب زړه کېږي هغه به جمعې ته ځي بالکل زه جمعې ته بالکل زه تاسو چا منې کړی صحیح ده چې تاسو د یو ذمهدار پوسټ باندې ناست یې اوره جی ایس او پي فالو کول پکار دي موږ دا نه ویل چې جوماتونو ته نه چا تالې والي دي ټیک شو علماء کرامو سره زموږ حکومت کېناستلی دی او په دې باندې باقاعده یو سټراتیجي شګفته بیبي تاسو مونږ سره جی جی مونږ خو په دې خبره باندې قایل یو چې میډیکل ساينس کوم وایي چې کوم سوشل ډسټنسنګ دی یا کوارنټاین کېدل دي یا چې کوم حفاظتي اقدامات دي هغه ډېر زیات مهم دي د دې بیمارۍ د مخنیوي دپاره دا ما چې کومه گفتگو د دې دواړو درنو مېلمنو سره وکړه د دې مقصد یا غرض هرګز دا نه دی چې یا کوارنټاین کېدل نه دي پکار یا سوشل ډسټنسنګ نه دي پکار خو هغه ابهام ما په ګوته کول غوښتل چې اپوزیشن چې څونه د حکومت د افراتفری او د هغې حکمت عملي زموږ مخې ته نشته نو دغه شان د اپوزیشن په کردار باندې تر دې دمه پورې موږ نه پوهېږو تاسو هم د اپوزیشن حصه بیبي تاسو لږ مونږ پوه کې چې دلته ستاسو یو غړی دی حیدر خان هغه هم نن اسمبلی کې موجود و زما پوښتنه ستاسو نه هم دا ده چې د اسمبلی اجلاسونه دي کېږي د سینټ اجلاسونه دي کېږي صوبایي اسمبلي کېدای شي چې د هغې خو تر دریمه پورې سمن شوې نه ده خو دغې دپاره څه پابندي نشته او نور عام ولس باندې یا په جوماتونو باندې یا چې کوم نور اجتماعات دي په هغې باندې پابندي ده په دې خبره باندې نه پوهېږو لږ کوم پوه کې صافي صاحب خبره دا ده چې تاسو کوم د سوشل ډسټنسنګ خبره وکړه نو ظاهره خبره ده چې اپوزیشن څه کولی شي اپوزیشن خو دغه خواست کولی شي چې هغوی په کورونو کې ناستو یا د خلکو سره په رابطه کیو نو بجای په دې چې په پارلمان کې راشي او په دغه ایشو باندې خبره وکړي شي ګوره چې کوم حالات تاسو ګورئ تاسو دلته کې دا خبره مو کوي چې په جوماتونو کې پابندي ده یا په تاسو چې د پیښور په تاسو حالات کتلی چې د پیښور د صدر بازار تاسو ګورئ چې هلته کې سوشل ډسټنسنګ څه حالات دي تاسو بیا په جوماتونو کې ګورئ چې خلک څومره لګیا دي په دغه هغه فالو کوي چې کوم حکومت کړي صاحبزاده صاحب غواړي چې په جوماتونو باندې هېڅ پابندي نشته ایون دا د نن هم اډوایزري راغلی چې اعتکاف ته کم وګړي کینی کم خلک کینی نو هغې تعداد هم محدود کړی هغې له هم یو ایس او پي ورکړی ده چې په دونه تعداد کې په یو جومات کې کېناستی شي باندې عمل څومره کېږي جی مسله دا نه ده جی چې دی خلک جومات ته پرېږدي یا دی خلک بازار ته کله چې دا لاک ډاون نو زه تاسو هغه خبره کوم چې پیښور کې څومره دا عملي شوی دی خلک چې دی دکانونه بندو جوماتونه بندو خو عام چې کوم خلک ګرځېده ځکه مین خبره دا ده چې خلکو کې هغسې اویرنس نشته خلک په دې خبره باندې پوه شوي نه دي دی بار بار دلته کې خبرې کوي چې مونږ دا وکړو په کار خو دا وه چې په ګراس روډ باندې په خلکو کې اویرنس هم راغلی شګفته بیبي یو دا بحث لږ شان مخکې بوځو دا احساس پروګرام باندې حکومت ډېر بریتونه تاوی 20 اربه تر دې دمه پورې دا لاکډاون د وجې او د کوارنټاین کېدو د وجې چې کم غریب خلک دیاړیمار او کم چې ډیلی ویجز دي هغه متاثر شوي په دې کې مونږ 100 اربه روپۍ تقسیم کړي دي تاسو هم یو منتخب نماینده د عوامو
لږ مونږ پوه کړئ چې آیا ستاسو په حلقه کې یا ستاسو په خوشه کې دغه 100 عربو څونه فایده رسېدلې غریبو خلکو ته؟ ته به جي زه به تاسو ته هغه خبره کوم چې کوم حقیقت دی او ظاهره خبره ده چې دلته کې صاحبزاده رور ناست دی د دوی به دا خیال چې اپوزیشن به صرف تنقید کوي خو اپوزیشن به هغه خبره کوي چې کوم حقیقت دی او دلته چې مونږ په اسمبلی کې ناست نو ظاهره خبره ده چې عوامي نماینده چې نو هغه ته بیا خلک په رابطه کې او موږ سره خلک په رابطه کې دي کومه خبره چې تاسو اول وکړه ظاهره خبره ده هغه ما تاسو ته کلیر کا چې دلته کې په جماعتونو کې کوم حالات یا الریډي خلک چې دی هغه ظاهره خبره ده چې هغه سي اویرنس نشته نو خلک هغه سي کیر نه کوي د حکومت د طرف هم هغه سي سختی نه ده شوی دویمه خبره تاسو د احساس پروګرامو کا نو د بد مرغ ډیر افسوس بنده تراشي چې یو داسې حکومت چې هغوی ځان ته جمهوري حکومت وایي او هغوی دا خبره کوي چې مونږ دا پیکیج چې کم دی دا 100 روپۍ هغه خلکو دپاره وي چې کم مزدور خلک وو خو زه تاسو ته په ریکارډ دا خبره ځکه کوم چې ما ته خلک د پیښور ما ته خلک د نوښار ما ته د ډفرنټ چې کوم ډسټرکټس کې خلک رابطه کیو او هغوی دا ویلي دي چې دوی کومې کمیټې ټاکلي دي او هغوی کې دوی کم خلک چې کوم هغه ټول دی په سیاسي بنیادونو باندې ځکه چې زه یو عوامي نماینده ما ته اوسه پورې د حکومت د طرفه داسې هیڅ قسمه یو میټینګ ته مونږ اپوزیشن نه رابللی شوي چې مونږ نه دا تپوس وشي تاسو په کنسټیچوئنسي کې نه تاسو په ګراس روټ کې تاسو خلکو سره رابطې دي داسې کم خلک دي ما ته چې کوم خلکو رابطه وکړه ما د ډسټرکټ د حکومت دا دریځ دی چې یو خودکار نظام دوی متعارف کړی دی څوک چې د بېنظیر انکم سپورټ اگر چې دوی په دې مخه کېږي چې بېنظیر انکم سپورټ په بنیاد باندې دغه ډیټا باندې مونږ دا مدد نه کوو خو بیا هم یو خودکار نظام موجود دی په یو SMS په ذریعه باندې به هر حقدار کس خپل شناختی کارت نمبر لیږي او هغې ته اټومیټک انداز کې چې کوم دی دا پیمنټس کیږي نو ولې نه تاسو دا خلک ولې نه پوهوئ چې په دغه خودکار نظام نه هغې فایده اوچته خبره کوم که نه جي هغه طریقې کار چې کوم دی د هغې نه پس خو دوی سروې هم کړې ده که نه دوی خو په ګراس روټ باندې تللي دي دوی خو کمیټې هم جوړې کړي دي زه خو دا خبره کوم چې هغه خلک چې کم ایکچوال مستحق خلک وو هغه خلکو ته نه دي میلو شوي مونږ ته په خپله خلک راځي ما د DCO سره رابطې کړي دي ما هغه ته د هغه ID کارت ټول ډیټیلز لیږلي دي ما په خپله میسیجز کړي دي خو چې کم هغه خلک مستحق خلک وو هغه خلکو ته نه دي میلو شوي دا په سیاسي بنیادونو باندې کېږي ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت یو داسې خبره کوي خو هغه عملي کوي نه بل زه دا خبره کوم چې اوس چې تاسو وګورئ چې دا کم لاک ډاون دی ختم کړی دی نو د دې نه تاسو دا وګورئ چې دا پرسنټیج به څومره سیوا کېږي ځکه چې اوس خو تاسو د زرو نه سیوا نن نوي کیسونه ریپورټ شوي 2000 پرونه هم ریپورټ شوي په اپریل کې چې کله د پارلماني میټینګ روم بنې غونډه وشوه نو تاسو کتلي چې په هغې کې دوی دا ریپورټ ورکړی چې 3000 کسان چې دي هغه پازیټیو کیسونه راغلي دي اوس تاسو وګورئ چې 15000 نه زیات دا کیسونه شو نو تاسو دې ته وګورئ چې کله لاک ډاون ختم شو او دا مجموعي تعداد د 10000 نه سیوا شوی دی جی شګفته بي تاسو په پیښور کې 15000 نه زیات شو چې خدا کیسونه 15000 نه پیښور د هدا پورې دا سوري په پښتونخوا کې 15000 نه دا کیسونه جی د کورونا صورتحال کتونکو چې کم دي شګفته بي هغه طرف ته اشاره کوي چې حالات چې کم دي هغه ورځ ورځ خرابېږي حکومت څه کوي په دې به خبرې اترې کوو په پروګرام کې شوی ده بلې دمې وخت پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی کتون صاحبزاده صاحب وختي چې کوم شګفته ملک صاحب کومه خبره چې وکړه احساس پروګرام واقعي چې کوم اپوزیشن دی یا چې کوم عام ولس سره خبره کېږي نو په احساس پروګرام کې د احساس کمې شته حقدار ته حق نه میلاوي کېدی شي مفتي صاحب هم د دې تایید وکړي یا به په دې نه هم د دې کوم موقف دی هغې به زه ځان پویم یو خو دا ګیلې ولې دي شګفته بي هم ستاسو غونډې یو عوامي نماینده ده په صوبه کې ناسته ده په یو زمیندار پوزیشن باندې ناسته ده غلطه خبره به نه کوي که کوي نو تاسو یې وضاحت وکړئ چې هغې کې څه وجه ده او بل عمران خان صاحب هغه ټایګر فورس چې کوم دی هغه څه شو دا خو تاسو چې په لاکډاون کې به دا ځي او کوم چې ډیلی ویجز دي یا چې څوک کورنټاین کوم کورونه دي کوم خاندانونه دي د هغې مدد به کوي د هغې هیلپ به کوي هغه به کله راځي زموږ د صوبې دا پښتانه خلک خو روزانه خپلو دروازو ته ګوري چې ټایګر فورس ځوانان به راځي او د هغې مدد به کوي په دې دوه خبرو هم لږ پوه کړئ
صافي صاحب یو خو زه د شګفتې بیبي سره اتفاق نه کوم ځکه چې په اول ځل باندې په تاریخ کې په ماضي کې ریلیف پیکیجز تاسو وګورئ چې هغه په سیاسي بنیادونو باندې تقسیم شوي دي که زلزله راغلی ده که سیلاب راغلی دی نو همدغه ګیله خو شګفته بیبي کوي چې دې کوم سیاست چې کوم دی د هغې عمل دخل دی واحد موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی چې دا د سیاست نه بالاتر د عوامو خدمت کوي او هغې زه چې لږ تاسو ته وضاحت کوم د احساس کفالت پروګرام زمونږ چې 3 فیزز دي د ریلیف ورکولو عوامو ته په اولني فیز کې هغه خلک کم چې د BISP بینیفیشریز وو هغې ته موږ 12,000 الریډي چې څوک بینیفیشریز وو بېنظیر انکم سپورټ سره چې رجسټرډ کم مستحقینو په اولني فیز کې هغو ته بالکل جی ټولو ته ملاو شو دا زیاته خبره به نه کو د دیر ستاسو د خپلې حلقې ټول خلک دا دي اوریم او تاسو په ریکارډ باندې کې تاسو په دیر کې ټول مستحقین ته ملاو شوی د احساس کفالت پروګرام خبرې ته راځم دویم فیز زمونږ هغه فیز دی چې یو حقدار دی په کور کې ناست دی هغه میسج کړی دی په هغه نمبر باندې هغه ته دویم فیز کې سټارټ اخیستی شوی دی دغه خو ستاسو ډېر ښکلی نظام ځکه دی چې په اسمبلی په فلور باندې دا خبره وشوه چې احسان اقبال صاحب هم پکې هغه پیسې اخیستي د هغه په نوم باندې هغه پیسې راغستي هغه بدقسمتي ده دا بدقسمتي ده چې را بیماني خلک کوي 100% ایماندار خلک نه نو احسان اقبال دا سکروټني دا نظام باندې ګوته اوچته شوه احسان اقبال صاحب دا نه چې دغه هغه به میسج کړی جی چېرته به میسج کړی کېدی دغه شناختی کارت به بل چا کړي دا خو کېدی شي پاسبل دی دا خو جی یو سافټویر دی مولانا صاحب ورته میسج وکړو هغې کوم کرایټیریا چې ده نو که په هغې باندې د مولانا صاحب پوره زه پې پوره ګوره زموږ خلک په ټکنیکل چیز باندې نه پوهېږي که نه تاسو ته مطمئنه د احساس کفالت پروګرام نه فلاس پکې شته زه آیډنټیفای کوم پرون د اسمبلی په فلور باندې فلاس دا شګفته ملک صاحب او دا چې کومه فلا د هغه ځای آیډنټیفای کوم زه وضاحت کوم زه صرف راځم تاسو ته لږ وضاحت کوم د خپل حکومت دویم فیز زمونږ هغه میسیجز چې کوم چا کړي دي حقدار دي هغو ته سټارټ اخیستی شوی دی د دریم فیز کوم چې زمونږ شګفته بیبي خبره وکړه چې په سیاسي بنیادونو باندې کمیټۍ جوړې شوي دي بالکل په سیاسي بنیادونو نه دي د هغې دپاره پراوینشل ګورنمنټ یو طریقه کار جوړ کړی دی چې په دې کې به د ویلیج کونسل سیکرټري د ویلیج کونسل سیکرټري چې دی نو دا خو د سرکار سړی دی او هر پارټۍ والا کس په دې کې کېدی شي زه به درته ووایم چې زما په امر دې بحث مخکې بوځو که نه صاحبزاده صاحب راځم جي زه تاسو ته راځم ټیک شوه دویم موقف سره فیز جي زمونږ جي د زکات سیستم د پراوینشل چې کومه دی موږ جي دا طریقه کار اډاپټ کړی دی چې یاره BISP بینیفیشریز شو احساس کفالت پروګرام بینیفیشری یا پراوینشل ګورنمنټ چې کوم کمیټي آیډنټیفیکیشن کړی د هغې نه څوک پاتې او حقداري موږ د زکات چې ګوره تاسو یو منتخب نماینده چې تاسو وایئ چې احساس کفالت پروګرام په یو ذمهدارۍ سره دا خبره کوي فلاس پکې دي خو دا فلاس تاسو زر ته زره ختمه کړئ ځکه چې روژې میاشت خو په خلکو باندې دغه شان مستحقینو باندې تېره شوه چې د اختر خو لږ شان طریقه باندې تېر شي که نه چې کوم فلا پکې ده نو هغه ما پرون د اسمبلی په فلور باندې آیډنټیفای کړې ده ډېرې مه لیټ کوئ صحیح ده ما خبرې ته نه پرېږدئ ما پرایم منسټر صاحب ته رسولې ده ما د احساس پروګرام چیرپرسن ته رسولې ده پای کې یو فلا دا ده چې یاره پاسپورټ پکې یو شرط دی چې چا پاسپورټ جوړ کړی دی نو هغه به د دې بینیفیشریز نه وي یو کس دی پاسپورټ جوړ کړی په دې خبره باندې ما پوهې کې د دیر په زرګونو خلک ستا د حلقې چې کوم دي په زرګونو خلک چې کوم دي هغه په اوورسیز دي په سعودي عرب په UAE کې بالکل نو چې چا پاسپورټ جوړ کړو د زمون غریب خلک خو د سیلونو دپاره پاسپورټونه نه جوړوي د مزدورۍ دپاره یې جوړوي که نه تا غیر مستحق کو راشد صافي صاحب عمده فلا ده چې ما خپل حق دا ادا کړی دی چې ما دا پرایم منسټر ته رسولې ده ما پرون جي په اسمبلی کې دا موضوعات ډېر د وخت کم او ان شاء الله تعالی دا کم فلا چې ده نو دا به ترې موږ وباسو زر تر زره کم سافټویر چې دی نو موږ دا ټایګر فورس باندې کوئی نه خو زه هغه باندې مفتي صاحب نه ځان پوه مفتي صاحب یو خو دا ټایګر فورس څه شي ستاسو په حلقه کې په ډېر اسماعیل خان په لکي کې تا مخکې وویل چې زه خو صفا خبره صاحبزاده صاحب قدر کوم ګزاره کني هلته حالت داسې ده احساس کفالت پروګرام ستاسو په حلقه کې ستاسو په حلقه کې څه پوزیشن زه جی داسې پوزیشن ده چې صرف د PTI ورکرانو دی ورکوي دا فیصله ده او دا جی نه ګوره موږ ستاسو خبره زه به ډینای کړم خبره نه کوم ما تا منځ کې خبره سره ما پرېږده ما خبره ده پرېږده خپله منې صاحبزاده صاحب مالک پرېږده جی جی
ما زه خو چونکې حلقه لرم او شپږ ډیسیګان ما حلقې کې دي نه خبره دومره اوږده حلقه د پاکستان کې دا یوه چې له نوشیرین شروع تر ژوبو پورې ده ما ته ذمه دار یو افسر وویله وایي مفتي صاحب موږ ته هدایت دی چې په دې کې به خامخا د پي ټي آی یو حلقه ساخلي ځکه چې هغې کې هدایت دی چې یو سیاسي ورکر به وي په سیاسي ورکر به څوک وي وایي د پي ټي آی وي بیا عمران خان صاحب چغې وایي چې ټایګر فورس چې دی نو هغه په دې ټولو سرګرمیانو کې ټایګر فورس کې دا صرف خپل کارکونانو نوازولو دپاره یو بله طریقې کار یې جوړ کړی ده هغه ځان ته مسله ده لاسمې خوري نه غالبا دا ټایګر فورس سمای به وخوري هغه دپاره خپل طریقې کار شته ده او زکات کمیټې خالص په سیاسي بنیادونو جوړ کړي ما ته متارکه افسر وویل چې د پي ټي آی کس نه زکات کې نه اخلي ماضي کې د دې نه دا تاسو کوي تاسو زه امیدوار یم ګوره د ماضي خبره نه کوو کنه ماضي کې داسې غټه فتح او داسې غټه وبا نه ورغلې د کرونا خبره د زکات خبره زکات کمیټې اوس جوړ کې په افار پېښور کې ټول د پي ټي آی په بنیاد باندې جوړ کې راځه زه د خپل خلک ته بونځم زما په خلک زمون په خپل پارټي اعتماد زه درته وایم چې دا پیسې د پاکستان د حکومت د خزانې دي دا پته نه د پی ټی آی د خزانې دی موږ تاسو کارکونان دی منګه دا وایو چې موږ دا وایو چې صرف مستحقین ته ورکړي نه دی جمعیت العلماء ته ورکړي نه مستحقو ته ورکړي او دا طریقې کار ځکه غلط دی نه یو پوره پیرامید شته کنه سرکاري ماشینري موجوده ده دومره غلط طریقې کار جوړ ده چې یو زنانه ټلیفون ورته وکړو چې او ته مستحق نه خو تا اس ام اس باندې 20 روپے کټ کړی درنه په هر اس ام اس باندې لږ غریب نه چې د مستحقین ورته جی 20 روپے وخامه حق کټ کوي نو دا چې احساس کفالت پروګرام چې کم دی هغه ما چې کوم خبرو کده احساس کمی دی پکې یو بل ما سره ډیره مهمه زموږ سره شګوفته بیبي تاسو طرف ته راځو لږ دا بحث مخکې بوزو تاسو نن ما ډیره موده پس لیدلې چې د پښتنو په حق کې کم از کم د ټویټر باندې څه ټرند جوړ شوی د عوامي نېشنل پارټي چې کوم مشرانو ایمل خانم او دغه شان اسفندیار خانم پکې موږ ولید حیدر خان ولید افطار خان هم د پښتنو یو مشر دا غوي ټویټ هم د باچا خان ایرپورټ بند دی دا نور ایرپورټونو چې کم دی نو په هغې کې بیا هم څه ناڅه فلایټ په لاهور کې هم کینی په اسلام آباد کې هم فلایټونه راځي او موږ ته دا پته دی چې د پښتنو یو ډېر غټ تعداد په میډل ایسټ کې دا وخت ګیر دی په سعودي عرب کې په عمان کې په یو اے ای کې دغه شان په قطر کې د دې دپاره تاسو نه ګڼئ چې حکومت پېښور ایرپورټ هم کلاو کړي او بله خبره دا چې دا کم د پی آی چې دا وخت کومه کرایه ده نو کم از کم زموږ پښتانه رونه خو هغه دا وخت نشي برداشت کولی تاسو په دې هکله څه وایئ په مختصر الفاظو کې راته ووایئ صافي صاحب دا خو واقعي ډېره امپورټنټ خبره تاسو وټاکله دا به ما ضرور کوله او تاسو وکتل چې عوامي نیشنل پارټي ظاهره خبره ده یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغوی همیشه د پښتون د حق دپاره کاغه هر ځای دی پښتون کاغه په دې ملک کې دی او که د ملک نه بهر میشته دی د هغوی د حق دپاره که چا خبره پورته کړې ده نو هغه عوامي نیشنل ګوند دی ډېره د افسوس خبره ده چې دا کم حالات روان دي دلته کې دی خبرې کوي چې مونږه دا وکړل خو زه صرف دا خبره کول غواړم چې د پښتنو حوالې سره چې الریډي دومره ځپلې شوي یو پښتانه په دې ملک کې په دې خاوره هغوی ته روزګار نشته هغوی د خپل روزګار دپاره د ملک نه په مسافرۍ کې په کم سختو حالاتو کې وخت تېروي زما په خیال هغه تاسو ته معلومه ده موږ ته معلومه ده اوس په دې حالاتو کې د پېښور باچا خان ایرپورټ بندول لکه د دې مونږ ټولو زمونږ مشرانو اسفندیار خان ایمل خان زمونږ حیدر خان ټولو مشرانو ایون زمونږ ورکرانو په سختو ټوکو کې مونږ غندنه کوو چې یو خوا داسې یو وبا راغلی ده چې هغوی ډېر زیات په سختو حالاتو کې دي روزګار نشته هغوی به چې کورونو ته کمې پیسې رالیږلي په دې روجې په میاشت کې هغه پیسې هغوی سره نشته هغوی خلک په کورونو کې دومره په تکلیف کې وخت تېروي بل خوا تا چې د ایرپورټ بند کړو او هغوی د نور ایرپورټونو په لاره چې پښتنو سره الریډي دومره ناروا سلوک کېږي نو ظاهره خبره ده مونږ خو صرف خبره نه ده کړې مونږ خو په دې باندې تاسو به نن د حیدر خان سپیچ اورېدلي ډېر یو پازیټیو سپیچ هغه کړی دی او دا خبره هغه پورته کړې ده چې تاسو دې ته وګورئ چې یو خوا خو دومره سخت حالات دي بل خوا ته پی ای ای ته تاسو د هغوی رویې ته وګورئ چې پی ای ای د هغوی نه ډبل نه بلکې ټریپل د هغوی نه ټیکټ علي اوس د دې ته ډېره حیران یم زموږ صاحبزاده صاحب پښتون دی زموږ د پی ټی آی ډېر داسې صاحبزاده صاحب ته یو زه کریډټ ورکوم چې دوی په 13 ورځ چې دی په اسمبلې په فلور باندې دا خبره اوچت کړې ده عمران خان سره هم ملاقات په دې زه د صاحبزاده صاحب د دې خبرې بالکل ستاینه کوم چې هغوی خبره کړې ده یو پښتون دی او ظاهره خبره د پښتنو دپاره اواز پورته کړی دی خو زه دغه حکومت چې دی وایي چې مونږ ته په پښتونخوا کې مونږ دومره مینډیټ به کول د دوی اخیستی دی او دا پښتانه ممبران په دغه اسمبلۍ کې د پی ټي آی ناست دي په کار خو دوی له ده چې څنګه د پېښور
پاور ایرپورټ دی بي موږ سره ټایم ډېر لږ پاتې دی ستاسو دا نقطه مخې ته راغله زه غواړم چې د صاحبزاده صاحب نه او د مفتي صاحب نه هم په دې باندې رایه واخلم په پروګرام کې شاید دمې وخت تاسو خیبر نیوز سره एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके प्यारे। इसीलिए एमसीबी बर्क रफ्तार आपके अपनों की भेजेगी रकम पर दे रहा है आपको फौरी कैश जीतने के मौके रोजाना। एमसीबी बर्क रफ्तार के जरिए बैरून मुल्क से रकम मंगवाएं, 500 खुशनसीब 10,000 रुपए जीतने का मौका पाएं। 15 रमजान से चांद रात तक बजरिया कुरानदाजी। एमसीबी बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी और फ्री रकम वसूल करने का बाएतमाद जरिया। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। پروګرام کې یو وار بیا حل کړلی صاحبزاد سے وخت کم پاتې دی یو خو دا کم چې د پښتنو چې کوم مزدور کار دا وخت غیر ناست موږ ته پته چې د 2-3 میاشتو نه غریبانان په خپلو دیرو دي هلته د رزق درک د هغوی سره نه لګي په سعودي عرب په قطر په عمان UAE ملیشیا انډونیشیا چې کم ځای کې زموږ د پښتانه مزدوران غریبانان چې کوم دي د رزق په تلاش کې در په در دي د PIA د رویې د وجې او د باچا خان ایرپورټ د بندش د وجې ما خو وختي مو وویل چې ټیک ته تاسو په اسمبلی په فلور باندې اواز اوچت کړی خو دغه اواز همیشه چې د پښتون اواز څنګه په مجموعي سطح باندې هغې ته څوک توجه نه ورکوي نو زما په خیال ستاسو د اواز هم دونه مؤثره تر دې دمه پورې نه دی مخې ته موږ ته ثابت شوی نه دی یو خو دا خبره هم پوهېږي چې PIA سره به دا خبره څوک اوچتوي چې د کوم چې پښتانه ګیر دي چې د هغوی نه زیاتې کرایه وانغوستې شي بل د باچا خان ایرپورټ په کله پورې کولاو شي صافي صاحب موږ اواز اوچت کړی یم دی پرایم منسټر ته هم خپل اواز رسولی دی د اوورسیز موږ اواز یو پاکستان تحریک انصاف ته د ټول نه زیات سپورټ هم د اوورسیز نه میلاو دی د څو پورې چې د باچا خان ایرپورټ د بندش خبره ده نو باچا خان ایرپورټ حوالې سره ما نن زمونږ د ایویشن منسټر سرور خان نن ملاقات کړی دی د حوالې سره او ما دغه بالکل هغه د حوالې سره بیا سیکرټري صاحب میټینګ یې راغوښتی دی او انشاءالله بالکل جی کلاو بم شي او د UAE نه چې کوم فلایټس راځي نو په هغې کې باچا خان ایرپورټ شامل دی کم شیډیول چې دی ستاسو سره بیا زه شیر کړم خو د بده مرغه د سعودي عرب نه چې کوم فلایټس راځي نو پای کې نشته د کرایانو په هکله باندې زه موږ سره ټایم دی زلفي بخاري ګوره د UK نیشنل دی د UK کې چې کوم اوورسیز پاکستانیان دي هغوی ته موږ سلام پیش کوو خو هغوی بیا هم 3 لکه ټیکټ هم برداشت کولی شي 2 لکه هم برداشت کولی شي چې کوم په امریکا کې دی یا په UAE کې دی موږ دا نه وایو چې د هغوی نه د سیوا واخیستې شي خو په سعودي کې په UAE کې په قطر کې چې کوم پښتانه دي هغه 3 لکه 4 لکه 2 لکه ټیکټونه نشي ورکولی دې سره به څه کوئ بالکل جی اتفاق در سره کوم دې حوالې سره ما نن څومره ستاسو د زړه اواز چې دی نو دا ما نن د سرور خان صاحب سره ډسکس کړی دی حکومت انشاءالله تعالی مولانا صاحب دلته کې موجود دی موږ به انشاءالله سبا کېدی شي د نیشنل اسمبلی سیشن وایند اپ کیږي کم تجاویز چې د حکومت د طرف نه دي پای کې زمونږ انپوټ چې دی هغه هم شامل دا پکې شامل دی پکار چې په دې حق باندې تاسو قرارداد راوړی او یا مو کالینګ اټینشن راوستي زما یقین دا مفتي صاحب چې تاسو به هم د دې خبرې صافي صاحب زه لږ وضاحت کوم بیا به مولانا صاحب بالکل جی دې حوالې سره ما نن د هغو سره میټینګ کړی دی او ما ته سرور خان صاحب دا یقین دهاني راکړې ده چې انشاءالله د سبا نه کوم شیډیول د سعودي عرب دپاره جوړیږي نو په هغې کې به د باچا خان ایرپورټ شاملیږي د کوارنټاین حوالې سره څومره ایشوز چې دي نو دا موږ راوچتې کړی دي او انشاءالله زموږ حکومت به په هغې باندې عمل یو غټ تعداد چې کوم دی هغه په میډل ایسټ کې د ستاسو ووټرز به وي ستاسو خپل خپلوان زموږ هم پکې دغه شان یو خطرناکې خبرې نه دي خبروم جی ما ته بل ورځ ملګري ټلیفون وکړو سلیم بسیا نومیږي زموږ دوست دی هغه ورور هلته دی هغه وایي زه منسوخ دی ایثار دی او راتلی نه شي او چې کوم راشي هغې نه 7,500 روپۍ د ویزو هم ډېره غټه نه نه جی 7,500 روپۍ ورناخلي چې تاسو دلته کوارنټاین کوم د یومیه
1,05,000 روپۍ صرف دا جوړیږي. ملیشیا نه کسان راله په کراچۍ کې ورته هوټل نیولې ده چې ته به همدغه خرچه هم د کوارنټاین خپله برداشت کوې. همدغه خلکو چې پاکستان ته عمران خان صاحب دلته مونږ ته چې قوم ته خطاب کوي، کوم پریس ریلیزونه جاری کیږي، هغه وایي چې اوورسیز نه کم خلک راځي. نو زما په خیال اوورسیز صرف د یو کې او د امریکې او د فرانس او د سپین نه چې کوم اوورسیز دي بالکل هر کړه پښتانه تباسو. او په دې کې خاص کر زما قبایلی ورونه د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان ملګري او زموږ د تمامو علاقو د جنوبي اضلاعو دا خو ډیر زیات په ویه دوبۍ او په امارات او سعودي کې دي او هغو سره د کرایې واپس راتلو نشته. دغه پښتانه رونه چې ګیر دي په دې بار وطن کې د هغې حل بسي مفتي صاحب؟ د هغې واحد حل دا ده چې دې دپاره دې همدقسې د پیکج اعلان وکړي لکه څرنګه یې د نورو خلکو دپاره د پیکج اعلان کړی او که څه قانون سازي یا په اسمبلې په سطح باندې تاسو ورسره بالکل موږ سره دوی دپاره د کرایې غم اوسي مستقل د کرایې غم مفتي ستاسو څه تجویز په دې حقله باندې د اوورسیز د پښتانه چې کوم ګیر دي موږ سره وخت بالکل ختم دي، ستاسو څه تجویز دی؟ زما دا خواست حکومت ته چې دا ټول پښتانه چې کوم دي او دا چې کوم هلته مزدورۍ لتلي دي د دوی په هغه باندې دوی چې کوم زر مبادله راځي دلته او دوی خبره کوي چې دا د یو کې هغه خلکو نه دوی ته پیسې راځي چې کوم غریب خلک دي هغه دې اګنور کړي دي. زمونږ دا خواست دی چې دغه خلکو چې کوم ټیکټ دی په هغې کې دې هم دوی سره کنسیشن رعایت شي. دا زموږ خواست دی. بل دا دی چې دلته کوم راځي او دا مفتي صاحب چې کوم تجویز ورکړو چې خصوصي پیکج دی اوورسیز غریبو بالکل جی خصوصي پیکج او بل دلته چې کوارنټاین شي چې دلته کومې مسلې دي په کار ده په یو کمره کې 8 او 12 کسان ډېره مننه شګفته ملک صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه. مفتي عبدالشکور صاحب ستاسو هم ډېره مننه او ډېره مننه صاحبزاده صبغت الله صاحب ستاسو هم یو جهان مننه کتونکو. دا زموږ د نننۍ ورځ پروګرام زه ستاسو نه یاد غواړم د لوی الله په امان.